جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو زه نن راغلی ما په لمبي ځل به ورته ووایو ځکه چې زه کله هنګو ته راغلی ما نو ډېر مخکې راغلی وو. اوس ته شروع کېږي دې ویلي ته سړی وګوري چې یاره څومره ښایسته دا ویلي ده د ټوریزم په حوالې سره. لکه داسې ځایونه زه درته وایم چې په پاکستان کې که دا وګورې چې یاره دلته کې څه نشي کېدلی. اوبه شته دی دلته کې، ښایسته بوټي شته دی، خو چې کوم شی نشته دی د ټوریزم دپاره چې کوم شی اهم دی هغه دی سړک او هلته کې چې کوم دی نور انفراسټرکچر جوړول. نو په دې حوالې سره به زه تاسو سره خبره کوم چې هنګو ضلع چې کومه ده دا د پاکستان دپاره او د خیبر پښتونخوا دپاره څومره اهمه ده، څومره په اربونو روپۍ چې کوم دی هر کال د دې هنګونه چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا بجټ ته ځي. خو بیا د هنګو د سړکونو حال، د دې د نور انفراسټرکچر حال هغه به هم زه تاسو سره زه اوس روان یم، هغه به هم زه تاسو ته وښیم او ویډیو وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې د هنګو څومره ښایسته دی خو د هنګو سره زمونږ رویه څه ده. هنګو کې دا کاهي علاقه ده او ډېر لوی کلی دی او ما ته دا مو ویلی شو چې یاره لکه دا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ایم این ای دی خیال زمان صاحب دا د هغوی حلقه هم ده بلکې د هغوی خپل کلی هم دی. نو اکثر به مونږ اورېدل مبارک چې د ساوت چې کوم دی د خیبر پښتونخوا هغه اګنور کېږي. نو تاسو یقین وکړئ زه به په دې ټوله لاره باندې بیا به تاسو ته ووایم چېرې دا یو سړک دی کومې باندې چې مونږ رالو د هنګو ټوټل بلکې کوهاټ ټوټل به مونږ ووایو چېرې دا زیات نه زیات چې کوم دی دا د نیمې ګنټې یا د 40-45 منټ لاره ده او دې باندې زمونږ څه 2.5-3 ګنټې نه سیوا ټایم چې کوم دی په دې ولګېد. اوس تاسو دا ګورئ دا مونږ چې کوم راغلي یو دا یو دلته کې دا کلی چې کوم دی کاهی دا یونین کونسل دی، مطلب دا یو وړه علاقه نه ده ګلونو کس. ته زه دې روډ ته وګوره مطلب دا دی چې داسې نه ښکاري چې یاره په دې 13-14 کالو کې چې کوم دی د دې روډ مرمت شوي. یونین کونسل دی په دې لاره باندې او د هغې حالت هم داسې دی چې تاسو ګورئ په دې باندې به او دې هغه مین روډ دی کوم چې د هنګو نه اورکزو ته تللی دی. علاقې ته ګوره دا پکې اخله که نه دا لکه ښایسته لکه د ټوریزم په حوالې سره، خو لږې دې روډ ته وګوره لکه ما په خیال په دې روډ باندې ما ته وویلی شو چې یاره د 10 کالو نه فضل کریم د 10 کالو نه په دې باندې دا کار روان دی. ته ما ته دا ووایې چې دې باندې دا خو د ټانګو هغه روډ دی په دې باندې به بل ګاډي ته تا سره راشي هغه به څنګه بچ کېږي. او دا مین روډ دی کومې ته چې مونږ لکه انټر ډسټرکټ وایو دا د پی ایچ ای سره لکه پروینشل اتھارټي چې کوم دی دا د هغې روډ دی او دا کار پرې روان دی د 13-14 کالونه لکه د ایم ایم ای په وخت کې په دې باندې دا کار شروع دی. نو اوس دې حکومت لا بلکې پاکستان تحریک انصاف هم 15 کاله تېر کړل د هغې نه مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ نو دا د دې روډ حالت دی او دا تقریبا دا ټول روډ چې د هنګو نه واخلې دا تقریبا دا دلته کچه پخنه واخله د هغې خو دا حل دی د زرګري پورې. او دلته دا درته ووایم چې د دې ضلعې خپل رایلټي چې کومه ده د ګیس او د پټرولیم هغه ځان له په اربونو روپۍ ده. نو ته دلته ګوره چې په دې د دې کې د صوبې فنډ خو پرېږده که هغه خپل فنډ هم پرې ولګېده. یو خو دا دی چې ما په خیال د دې هغه الیکټډ کسان چې دي دا به ووایو چې هغه ډېر زیات سره ورته ووایو چې دا د دوی روډ دی. اوس په دې کې دا له مخې له ګاډي راځي او دا د 13 مبارک دا د 13 د ته ووایم چې دغه 10-15-12 کالو نه چې کوم دی د دې روډ دا حال دی. نو اوس دې حکومت لا بلکې پاکستان تحریک انصاف هم 15 کاله تېر کړل د هغې نه مخکې په دې باندې دا کار روان دی او دا
په دې کې به مونږ ټول پونه پراته دي دې ځای MNM PS څوک دي دا وی خیال زمان خود خیال زمان چې کوم دی د دې علاقې مینه دو د خیال زمان باره کې دا ویل کېږي دلته کې ما ته وویل شو چې هغه خو خپل بزنسمن دی نو هغه کله تا ګوره دا مین روډ دی او دا ته مې چې کچا په خینه واخله دا د زرګري او اورګزو ته دا روډ تللی دی کتونکو نو دا وخت مونږ روان یو دا کوهاټ هنګو ټل بیا پاړه چینار او بیا مخکې دا تللی دی خوست تریمنګل او دغه باندې دا د ټولو نه غټه چې کوم د پاکستان او د افغانستان هغه ټریډ روټ دی هغه دا دی زه به تاسو ته وښیم چې د دې روډ حالت څنګه دی خو لکه تاسو لږ ګورئ د دې هنګو دا فضل کریم کې دا ویژوال دی ورته وښوده چې تاسو یقین وکړئ چې دومره ښایسته علاقه خو دلته بنیادي وجه چې کومه ده هغه د انفراسټرکچر ده د روډونو ده د نورو لکه هوټلې شوې یا رستورانټ شو د هغې ده او بل د هغې یو وجه خو دا ده چې یاره د خیبر پښتونخوا کې کم حکومت هم راغلی دی نو هغه دې علاقو ته چې کوم دی هغه همره توجه نه ده ورکړې او لږ د دې کورونو نه خوا شو نو بیا به تاسو د دوی دا لینډسکیپ ګیر چاپېر لکه ډینسلی هغه فولیجډ چې ورته وایي ډېره پاکه اوبه پکې شته دی هر څه پکې شته دی او د هغې حال دا دی چې یاره د هغې د روډونو دا لکه تاسو وایئ چې دا انټرنیشنل شارع ده لکه تاسو په دې باندې چې کوم دی 2 منټو دپاره ګاډې په دې دومره کړي دي پې اوس دې علاقې کې د دې علاقې کنټریبیوشن ته ګوره د خیبر پښتونخوا په بجټ کې یا د ملک په بجټ کې دلته کې 9 آیل فیلډ دي شپږ په هغه شپږ آیل فیلډ کې یو داسې دی د مردان خیل آیل فیلډ ورته وایي چې هغه ویل کېږي چې د ایشیا د ټولو نه غټ د هغې پروډکشن دی د ګیس او د دغه خو دلته کې نه ګیس شته دی او خو دلته کې چې کوم دی د دې خلکو لکه دا ګوره سړی ړه خفه کېږي چېرې یو خوا سړی دغه خبرې کوي بل خوا دی ښایسته ښایسته دغه ته ګوري نو د دې هغه خپله رایلټي چې هغه په اربونو روپۍ کې ده هغه هم په دې باندې نه لګي اوس هغه رایلټي چتر استعمالیږي دا خو د دې ځای د خلکو کار دی چې یاره هغوی د هغې تپوس وکړي دلته کې چې کومه ترهګري تېره شوه دغې خلک خراب کړو شیعه سني به دا بازار یې ټول سوځولي دا ټول 600 دکانونه دې کې سوځولي 600 دکانونه 600 دکانونه په دې کې سوځولي او ولې بس هسې او دا هر کال یې لکه هر کال به دا جنګ او ګوره دواړه وایي چې یاره دا درېیم شخص سړی دی چې هغه را پکې په منځ کې دی نو چې دومره پوهېږئ چې درېیم کس دی او بیا هم نو دا خبره پښتنو هسې هم دغه حال دی او زموږ پکې چې کوم دی د مشرانو د طرفه خبره راشي دا اوس انګو مونږ مین بازار کې دا دوکانونه سوځولي دا ټول صحیح دا ټول دا چې کوم دی دا که د شیعو ونو سنیانو سوځولي او که د سنیانو ونو شیعه سوځولي او پیدا یې چا ته وه نه سني ته او نه شیعه ته کاروبار ټول تباه شوی کاروبار ټول تباه شوی او دا یو ځل نه دا هر کال دا لکه دا به دغه کېږي هر کال دا لوبه ښه بیا چې پکې هغه نور راغلی طالبانو په نوم باندې هغوی خو بیا سم تباه هغوی پکې بیا دا نوی جوړ شو پلازه چې کومه دی نور دغه دې کې 601 دوکانونه چې کوم دي سر نه ونیسه پټ بازار ورته وایي او تر اډې کومه چې منره وه تر دې پورې بیا هغه خلکو ته چې کمپنسیشن چې کوم راغلي وه چې کوم سیاسي مشرانو بس خپل کسانو ته ورکړو چې چپ وس نه و پکې پاتې شو دوکانداران چا چې څوکونه بس او دې کې سرجي داسې کسان وو چې د هغوی خپل کاروبار و که نه ما په خپله لیدلي دي چې دوکان به کولو خپل بال بچ پې هغې ساتلو خو بیا ما په خپله هغه لیدلي چې هغې جنګ نه بس په بازار کې به هغوی خیر ټولولو خیر به ټول خبره دا ده چې څه خو زمونږ خپل لا پکې دغه خبره کېږي وي چې خپله چرګه د کاسیره نه کېږي د دې جنګ به د پورته نه راځي بیا اډمنسټریشن چې راشي نو خو بیا خپل ځان له چې کوم دی پکې ګوري چې خلک څونه اډمنسټریشن په تاسو یاد کړه سره زه به تاسو سزا وایم چې انګو که ضلعي انتظامیه دی او که پولیس دی چې د چا کوم اهلکار چې کوم ټیمپورري مطلب ریټایر کېږي هغه شان ډي سی انګو ته راولېږي
ښه چې کومه خیره کې ځي بس ځان لږ خیره موړ هغې بس او بیا دلته نه بیا کور لځي که چې نه ځان لږ موړ کړي که نه چې دا خبره د او اخرې بس هېڅ یې نه وي پاتې پوه شوې او هغه انرژي ورکې نه وي که نه چې د هغه خلکو خدمت وکړي هغه شان اډمنسټریشن وچلوي وجه هم ده که نه چې ما په خیال د هنګو خپل خلک هم د دې وجې نه زیاتره چې کوم دي نورو علاقو ته تللی دی که نه او تقریبا زیات خلک لاړ لکه دي څنګه چې اوس ما وویل چې لکه دا کوم خلک چې اوس مشري کوي نو دا خو هم د دې ځای دغه نه دي که نه نه که نه د دې ایم پی ای دی هغه هم ورکځی دی ښه ایم پي ایم ورکځی او دی که د دې ایم این ای دی هغه هم ورکځی دی دا ټول دا د انګو بازار مینس کې چې کوم دی مونږ روان یو دا د هغې سبزي منډي دی د سبزي منډۍ دی هغه بایپاس خو د دې نه خراب دی هغې باندې خو چې وختي تللو خو د دې هم څه حالت داسې دی که یاره نشي تللی ګاډي پکې بیا نشي ګرځېدلی دا هغه ضلع ده چې ما څنګه ووې چې یاره په دې کې شپږ آیل فیلډ چې د هغې د دې خپل کوم هغه رایلټي پیسې که په دې باندې ولګي که نه نو د دې نه یو ښایسته یو ماډل ضلع جوړېدی شي خو دا د هنګو مین بازار دی او دا د هغې روډ دی نو اوس ګناه چاته ده نو زه دا نشم ویلی چې یاره په دې کې یا پېښور ته ګناه ده یا اسلام آباد ته ګناه ده ګناه د دې ځای مشرانو ته ده او ظاهره خبره ده چې ته اوس یو سړی په سعودي عرب کې یا په یو ای کې هلته کې مزدوري کې پیسې ډېرې ګټلې دي هغه راغلی دی او صرف یې دا کار کړی چې د پاټۍ د مشر سره تعلق ښه دی او وروره ټکټ یې اخیستی دی او بیا خو سیټ هم ګټلی دی نو د هغه د دې سره څنګه چې ما وختي ویلو چې د دغې خلکو دلته مفاد نشته دی دا صرف د هنګو خبره کو نور په هارت پرېږده کرک چې کوم دی پرېږده د هغې خو ځان له د هغې د اربونو روپو رایلټي دي دلته کې د پاکستان تقریبا 40+ تیل او ګیس چې کوم دی هغه د دې ضلعې نه یا د دې سیمې نه چې کوم دی هغه پیدا کېږي او دا د دې هغه رایلټي چې کومه ده هغه پرسنټیج چې ورته کوم راځي د هغې د دې دا حل دی نو که دا نه وي نو پته نه لګي چې بیا به څه